من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مخکیتونو کې الله رب العزت د او خلق ولا څاغه د شیطان یعنی خطوات الشیطان د شیطان د قدمونو تبیداری کوي دا او حالت ذکر کړو وی چې کرا دیو ته الله رب العزت کتاب نازل ک او دوی ته دا حکم وکړ اتبعوا ما انزل الله نو دوی ویل چې یاره بل نتبعوا ما الفینا علیه اباءنا وی مو د الله تعالی کتاب د پیغمبر تبیداری نشم کولای بلکې مو تبیداری کوم په هغه څه ولا چې هغه مو خپل پلاران او نیکونه موندلي مو د پر هغه دین بهتر دی. نو دینن آیت کې ذکر کوي چې مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء. وی مثال او خلق ولا څنګه کافر خلق دي دوی د الله تعالی نه علاوه خپل کوم بوتان دي همدارنګه خدایان خپل لسونو سره جوړ کړي دي هغه ته اوازونه کوي فریادونه کوي مشکل او مصیبت ور باندې راشي نو بیا هغه اوازونه او فریادونه کوي نو دا او حالت ذکر کیږي دا غو تشبیه دا غوره مشابهت یا دا غوره مثال د حیوانات او جنوارو سره بیان کړی د الله تعالی. وی دا خلق کمکل خلق دي دوی عقلونه نشته دي ځکه مخکې کزه دا مسله بیان شو کنه چې الهکم اله واحد مسله بیان شو هم دا یو او بیا چې کومې سلیم العقل پورا عقلونه ولا خلق وي او پسې نعمتونه ذکر شو الله تعالی دا نعمتونه تاسو د مال اخرو زمکه نه او همدارنګه اسمان نه نو دا نعمتونه خوراک څښاک رزق تاسو درکې دا یک یو رب درکې دا ټول نظام دنیا له کائنات نظام چلاونکې صرف یک یو رب دی ځکه لو کان فیهما الهه الا الله لفسدتا کچې زمکه اسمان کې د یو خدای علاوه بل څوک وګڼو بیا د زمکه اسمان کې بګړاو برغلې دا ټول نظام بیا نه چلیدل نو دا نه معلومیږي چې عرب څخه دا یک یو رب دی. نو دوی چې کله د پورا عقلونو له خلق وي عقلمند خلق وي نو هغه یې سره ټیک دی بالکل د شپه او ورځ دوره انقلابات دغه سړه او ګرمي د فصلونو میواجات د یک یو رب کولای شي نو څوک نشي کولای نو هغه په دینه فهم کې چې یاره دغه معلومه وکړي دا خبره چې یک یو رب دی د سجده او عبادت لایق دا یک یو رب دی. نو دوی بیا هم دا خبره عقلونو سره نه معلومه دنیا د پر تکړه دي ذهنونه تیز دي او دین په باره کې د الله تعالی وحدانیت په باره کې زمکو اسمانونو کې سوچ فکر نه کوي نو دا خلق لا یعقل خلق دي دوی عقلونه بالکل شتام نه دي. ومثل الذين كفروا مثال د او خلق ولا څنګه کافر خلق دي کمثل الذي ينعق نو دوی له مثال په شان د آکس دي ينعق څنګه आवाज کوي هغه چاته بما لا يسمعوا څنګه نه اوري الا دعاء ونداء مگر تش आवाज بلنا او आवाज یعنی دعاء صرف تشرا وختل ونداء आवाज کول دعا دې لشي چې کسا نږدې आवाज وي نږدې خلق وي نږدې کس ته आवाज کوي نداء اغه لشي زلره ته आवाज کوي ګورا دا خلق چې دي کافر خلق دوی سوای د الله تعالی نه خپل بوتانو ته خپل معبودانو ته
خپلو خدایانو ته اوازونه کوي په نږدې سره وي او که په لرې سره وي خو دوی مثال داسې دی لکه حیوانات کسې جناور کسې دیو خو نه څه اوري او نه په څه پوهېږي او نه څه کولی شي ګوره دا بوتان دي او همدارنګې یا قبرونو کې پرته کوم مړي دي دوی هېڅ هم نشي کولی دوی صرف تش دوی اوازونه کوي د دوی اواز هم نه اوري نه دوی دپاره بیا حاجت او مصیبت په څه پوره کړي ځکه چې صمون بکمون دا خلک چې دوی اوازونه کوي دوی ته نو دا کڼه دي او ګونګیان دي عمیون ړند دي فهم لا یعقلون نو دغه خلک چې دي دوی چې کوم اوازونه ورته کوي نو دغه دوی داسې خلک دي چې دوی عقلونه نه لري عقلونه دا خلک خلاص دي او بې عقله خلک دي ځکه که چېرې دوی عقلونو کار کولی نو دوی به خلص یکې ورب ته اواز کولی ځکه دغه دوره انقلابات راوستونکي څه دي شپه او ورځ لوی لوی غټ غټ نشانات د وحدانیت دي او همدارنګې دا موسم ته وګوره ګرمي راوستل او همدارنګې سردي راوستل یخني راوستل او همدارنګې میوه‌جات او سبزیانې فصلونه کول دا یکې ورب کولی شي د بل چا هېڅ وس او طاقت قدرت کې نشته دی ګوره مخکې آیتونو کې دغه ښه مثال ذکر شوی و ښه حالات ذکر شوي وو وی ګوره دا خلک چې دي که نه مستکبرین او مستضعفین یعنی هغه خلک د چا څه عبادت یې کړی دی چا ته یې سجدې لګولی دی نو دوی به خپل منځ کې بیا جهنم کې به جګړې په دې خبرې باندې چې موږ د تاسو عبادت کړی و د تاسو ته هم سجدې لګولې وې نو اوس راشو موږ د عذاب لغونې سپک کړو نو دوی به ونه انکار وکړي موږ تاسو دا حکم نه و کړی چې د موږ عبادت وکړو موږ څوک هم نه و نیولی په مرۍ کې چې راشه ما ته سجده وکړه بلکې تاسو په خپل مرضي باندې موږ ته سجدې کولې عبادتونه هم کولو نن ورځې موږ د خپل ځان نه عذاب نشو هڅې کولی نو لهذا تاسو دپاره به څه وکړو نه موږ هېڅ هم نشو کولی بس تاسو هم په غذاب کې مبتلا یو او موږ هم غذاب کې مبتلا یو دا کوم کمزوري خلک دي کشران خلک څه دي دوی به رب ته فریاد وکړي ای ربه دغو ته دوچند غذاب ورکړه ځکه دنیا کې دغو موږ ګمراه کړي وو نو الله تعالی به دواړو ته غذاب ورکوي تاسو دواړو دپاره دوچند غذاب دی ځکه تاسو عقل نه کار نه اخیستل دوره مو نه کتل چې یا دا شپه ورځ دي دوره لوی انقلابات دا څوک راولي دا یکې رب کولی شي نور څوک یې نشي کولی نو تاسو دپاره تاسو دواړو دپاره هر دواړو طبقو دپاره دا غذاب وي نو ځکه دې ځکه هم دا ورته یي چې دوی داسې خلک دي چې فهم لا یعقلون دا خلک د عقل نه لري عقل نه خلاص دي بې عقله خلک دي ګوره عقلمند الله رب العزت هغه چاته یي چې هغه دین دپاره عقلمند وي دین کې پوهه حاصله کړي دین کارونه حاصله کړي د الله تعالی او د هغه پیغمبر تابعداري کوي نو دا خلک عقلمند خلک دي څوک چې دنیا دپاره تکړه وي دین کې هېڅ کار نه کوي دین دپاره تکړه نه وي نو الله تعالی چې خلکو ته لاعقل یې شي دوی خلک عقلونه نشته دي الله تعالی موږ عمل کولو توفیق نصیب کړي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب برحمتك